رب العالمين. محترم و مرگرو طلباء و علماء و عوام و مرگرو د کالجونو د یونیورسټو سټوډنټانو نوکر پیشا مرګرو او زمونږه خویندو بچو طالباتو الحمدللہ ثم الحمدللہ پدې 2024 کې نو دې انسان لا د ټولو نه لویه رشته هغه د خالق او د مخلوق ده چې الله محسن د ټولو انسانانو دی د ټول مخلوق دی او په ټول مخلوق باندې د الله احسانونه دي مهرباني دي او کرم دی. بیا په انسانانو کې الله مختلف رشتے پیدا کړی دي د اولاد او د مور او پلار رشته وا د ښځې او د خاوند رشته وا د ورور او د خور رشته وا او بیا نور رشتے د دې سره تړلي دي. د هر رشتې دپاره چې هغه د خالق او د مخلوق رشته وا که هغه د مخلوق په خپل منځ کې رشتې دي نو د هر الله څه حقوق په یو بل باندې ایښودي دي. په انسانانو الله حقوق ایښودي دي چې د خالق صفات به بل چاله نه ورکوي. الله بیا په ځان باندې ذمہ داري ایښودي دي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو زما شکریا ادا کوئ نو زه نور نعمتونه درله زیاتوم احسانونه به در باندې کوم. داسې د اولاد حق په مور او پلار ایښودی دی د مور او پلار حق په اولاد ایښودی دی د رور حق په خور ایښودی دی د خور حق په رور ایښودی دی د ښځې حق په خاوند باندې دی د خاوند حق په ښځه باندې دی. دا ټول حقوق که یو سړی وایي چې داسې یو کتاب چې هغې ذکر کړي نو هغه یو کتاب دی چې هغه د الله کتاب د قرآن کریم. یو سړی چې قرآن په صحیح طریقه باندې ووایي د زړه په سترګو وګوري په صحیح غوږونو په توجه سره یې واوري ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى سمعه وهو شهید. نو دې قرآن کې پند او نصیحت دی د هغه چا د قوتي زړه یې پاکي غوږ یې ایښودی او دې متوجه ناست دي. نو کله چې قرآن ګوري قرآن وایي قرآن اوري نو دې نه لوی عبادت بیا بل نشته. که حج عبادت دی نو قرآن سره ثابت دی که زکات عبادت دی نو قرآن سره ثابت دی که روجه عبادت دی نو قرآن سره ثابت دی که عمره عبادت دی نو قرآن سره ثابت دی. منبع و سرچشمه و اصل هغه قرآن کریم دی. نو چې یو سړی قرآن وایي نو دی د هغه ټولو عباداتو هغه سرچشمه د ټولو عباداتو هغه بنیاد د ټولو عباداتو هغه چینه او د ټولو عباداتو هغه اصل ته لاس اچولی دی. نو هوښیار سړی اصل ته ځي څانګو پسې نه ځي بلکې هغه تنې له ځان رسوي او جړې له ځان رسوي. نو چې یو طالب قرآن ته ناست وي او د الله کتاب وایي او د الله کتاب زده کوي نو د هغه ټولو عباداتو منبع او د ټولو عباداتو چشمه او د ټولو عباداتو اصل دی په هغې باندې متوجه دی. نو د ده لپاره فرشتې د عرش دعا غواړي او یوازې دله نه د ده ښځې له غواړي خاوند له غواړي بچو له غواړي مور پلار له غواړي
او سورہ مومن کے تاسو غویلی دی الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون تاسو ویلی دی چا غید بیا بخنی غواری او بچو لیم غواری او مور اپلار لیم غواری او اغلا ام غواری ذکر در طول عبادات و بنیاد در طول عبادات و سرچشمہ او در طول عبادات و اصل اغیتا توجہ کرے دا نستاسو رازی دا یو دیر بہترین عبادتو دا یو دیر بہترین مشغلوا دا یو دیر بہترین رازوی چگہ تیرے شوی او غروانی دی و اللہ دی بیا دغس خوشحالہ رج راولی او اللہ دی ستاسو او زمانگا پا عمر کی خیر او برکتونه واچئی او اللہ دی زمانگا تر مرگا دا قرآن او دا سنت خدمت والی تاسو تا یو سو خبری کوما تاسو با قرآن کریم کی قتلی واقعات ذکر کول پا مختلف انداز باندے کل دیو نبی واقعا پا یو زائی دولا ذکر کی لگل حضرت یوسف علیہ السلام کل دیو نبی واقعا یو سو زائی ذکر کی لگل سلیمان علیہ السلام کل دیو نبی واقعا شپگنیمی شل زائی ذکر کی 130 زایا لگل موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیلو کل دیو نبی واقعا پر مختلف وزائن ذکر کی اور ٹکڑوں کی ذکر کی ذکر منگا او تاسو لے او سبق را کئی سبق دا را کئی چرشتے خطولی دی دا خزے او دا خاون دا دا مور دا پلار دا دا اولاد او دا مور پلار دا خوبارے چیو رشتے چگد اللہ سرکم رشتوا نکبائی کے خران رازی نبیان وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کپاہی رشتہ کی خران خزر راضی وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بیان مور اپلار نخزا نہ اولاد وَكَانَ فِي مَازِلٍ قَالَ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا خو اغم فائدے ورنکڑا بیا اگر رشتی فائدہ نہ ورکی اگر رشتہ فائدہ ورکی چگد اللہ دا مخلوقی دا اللہ دا مخلوق رشتہ داغی لارخود داغی رہنما داغی خودن کی اگر استازانی چگل ارتا خدای کتابو خی اگر رشتہ ارتا خی چاسل رشتہ اگر دا رشتہ پرین ندے نبیاء مضبوط رشتہ بلاوا چگد استاز او دا شاگرد دا او دا استاز او دا شاگرد چگد قرآن استاز دے او دا قرآن شاگرد دے نوغا بیا دیر مضبوطا او دیر قوی رشتہ را سنچ دا رشتہ قوی دا دا دی مقام قوی دا دا دی درجہ قوی دا نو پا دی رشتہ کی خیانت اگا بیا دغا سے جرم دے او دا دین زیاد جرم دے چسورا نور رشتوں کی خیانت جرم دے دا غین دا زیاد جرم دے او دا دی وجب یا اللہ فَمَسْوَلَهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ اِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْحَسَ و تَتُرْكُهُ يَلْحَسَ چپا دا رشتہ کے غداری اکڑا شاگرد غداری اکڑا نو مثال سپیدے گتے شڑے او گتے پریدے نو حس حس کے یخلے وازا کردہ او جبے رائستے دا او کلوئی کہ استاذ غداری اکڑا فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا مثال دخار دے جب کتاب بارون کتاب کی کتابون بار کی آگا استاز
کاغه غداری وکړه نو هغه له سزا ده او کاغه شاګرد غداری وکړه نو هغه له سزا ده. زما او ستاسو رشته هغه د الله په کتاب باندې ده. زما او ستاسو رشته هغه د خدای په دین باندې ده. زما او ستاسو رشته هغه په توحید او په سنت باندې ده. که دې رشته کې زه غداري وکړم نو زه به مجرم یم، او که تاسو غداري وکړئ نو قیامت کې به تاسو ګریوان نه نیوم. موږ ته شیخ القرآن یو امانت پرېښودی و، هغه امانت جماعت او مرکز چې دې جماعت د دې به خیال ساتئ او د دې مرکز به خیال ساتئ. ما له خدای ځمکې راکړي دي او ښه ډېره ځمکه ده او ډېرو ملګرو راته وویل زما زړه غواړي چې په هغې کې یو لوی مرکز جوړ کړم، خو صرف دې ته ګورم چې شیخ القرآن دا مرکز نو کم سے کم چې زما په ژوند دا مرکز آبادي او دا مرکز خراب نشي. خو دا مرکز دا یو تن نشي ساتلی، د دې مرکز حفاظت یو تن نشي کولی. دا مرکز یوازې نشم ساتلی که تاسو ما سره ملګرتیا نه کوئ. د دې مرکز حفاظت د دې مرکز چلول یوازې زه نشم کولی او دا هم نشم کولی چې زه کلي په کلي ګرځم، کوڅه په کوڅه ګرځم، چلی تعاون وکړئ ولی چاندرا کوي ولی مرکز دی. خو ستاسو مرکز دی، د دې نه انکار نشته. نو یو خو دا چې د جماعت سره غداري به نه کوئ، دویم دا چې دې مرکز سره به غداري نه کوئ. مدرسې شته ټولې زمونږ دي، زمونږ د ملګرو دي، الله دې آباد ساتي. خو دا مرکز تاسو مرکز دی، نو چې خپله هم ورسره شي د دې مرکز سره تعاون او ملګرتیا، او که ستاسو وس نه رسي نو بل ملګري ته خو ویلی شي که نه. نو چې دا مرکز آبادي نو تاسو به آباد یئ، او چې دا مرکز رواني نو تاسو به آباد نه یئ. د پلار کور چې نه آباد په خندا کې یو خبره کړي، کله به په ټوکه کې یو خبره کړي، په میسره کې به یو اشاره کړي، کله به په شعر کې یو اشاره کړي. وګوره دا ټول څیزونه ما په بې سوچای کې نه دي کړي، ما ډېر په سوچ کړي، ما ډېر سوچ هغې ته کړي. زه چې بهر راوځم درس له نو همیشه ما څه عبادت مونځ کړی او ما دعا د الله نه غوښتي چې الله زما د خولې نه غلط کلمات ونباسي، زما د خولې نه هغه کلمات وباسي چې هغې ما ته هم فایده وي او زما اورېدونکو طلباو علماو ته هم فایده وي. زه ستاسو خیرخواه یم، زه ستاسو بدخواه نه یم. خو یو کار وکړئ، هغه کار کوي چې هغه ستاسو د وسه وي، هغه کار کوي چې هغه ستاسو ذمه داري وي. چې ستا د وسه نه او ستا ذمه داري نه وي نو هغې ته لاس مه اچو. حدیث کې راځي نبي علیه السلام صحابو ته وایي ایحب احدکم ان یذل نفسه، تاسو کې اوستان دا خوښوي چې ځان ذلیل کوي. صحابو ورته وایي موږ به څنګه ځان ذلیل کوو؟ نبی علیہ السلام ورته وایي یتعرض من البلاء لما لا یطیق او کما قال، چې هغه مصیبت ته لاس اچوي چې وسې نه رسي. په دې ملک کې مختلف ادارې دي او د هغې ذمه دارۍ دي. د پولیس ذمه داري اندروني امن دی، د فوج ذمه داري د سرحداتو امن دی، د بیوروکریټو ذمه داري د ملک چلول دي، د حکومت ذمه داري د ججانو ذمه داري د خلکو فیصلې دي، د علماو ذمه داري دا ده چې هغوی خلکو ته دین وښیي، د خلکو د عقیدې او د عمل اصلاح وکړي.
نو که تاسو خپل ذمہ داری پریږدئ د بل ذمہ داری ته لاس واچوي نو نقصان به کوي او ګټه به چرې ونه کوي به ستاسو نقصاني کله چې یو اداره پولیس امن نشي راوستی اندروني نو بیا وایي اف سی راوغواړي هغوی فوج راوغواړي خو اصل اف سی مداخلت کوي نه فوج مداخلت کوي تر څو چې پولیس ورته نیولي د ملک د سرحداتو حفاظت د ملک حفاظت هغه د فوج کار دی زمونږ ذمہداري د عقیدې او د عمل اصلاح ده او که د هغوی ضرورت شي او موږ ته ووایي چې زمونږ د بل ملک سره جنګ دی او موږ سره ودرېږئ نو انشاءالله د ټولو نه مخکې به موږ ولاړ یو خو دا نه چې موږ هغوی ته وایو ستاسو ذمہداري موږ لرو زموږ ذمہداري به موږ بل ته پرېښودي زمون ذمہ داری خپل ذمہ داری پیژنه چا چې خپل ذمہ داری پیژندلې ده نو هغه کامیاب شوي دي او چا چې خپل ذمہ داری نه ده پیژندلې نو د هغه نه همیشه کار روان شوی دی زه تاسو ته دا یو منت کوم چې خپل ذمہ داری وپیژنئ او خپل کار وکړئ هره اداره په خپل کار باندې ښه پوهېږي من چې هر څومره جذباتیان شو زمونږ هر څومره اعتماد په الله رب العزت وي من هر څومره کلک یو من هر څومره مجاهدین یو من د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات اعتماد زمونږ نشته په الله باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات زړور او بهادر موږ نه یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات غیرتیان نه یو خو په صلح حدیبیه کې نبی علیه الصلاة والسلام هغه شرطونه ومنل چې هغه زما ستا ضمیر هم نه مني چې رسول الله ته نه لر کا نو هغه یې ماته وښیي او نښې پرې راښکل او ورېږدې وی عمرې له به نه راځې سکال وی نه به درځم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولې منل هغه پوهېده چې په دې موقع کې نقصان دی چې زه زما خیر دے کال بعد دی وشی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس شو او کال بعد لار نو غار سے اختیار کرال مکم فتح شوا پاتم کال مکم فتح شوا نبی علیہ السلام معاہدی اکڑی دی یهودو سره کړی وی او یهودو مسلمانان خو نو دی یهودو سره معاهدې کړې وې د نورو قبایلو سره یې کړې وې هر قدم چې ږدئ نو هغه لږ سوچ باندې ږدئ هر قدم چې ږدئ نو په هغې کې لږ سوچ کوئ ځکه تاسو راهنمایان یې د دین په تاسو خلک دین تلي حالانکه په کار وی چې تاسو یې په دین تللی خو عوام دوره اعتماد کوي په ملا او طالبو اگر چې خبره صحیح نه ده هغوی دین په ملا او په طالب تلي نو چې ته غلط کار وکړې نو تا صرف ځان تباه نه کړ بلکې تا دین هم بدنام کړ ملا دې هم بدنام کړ مدرسه دې هم بدنام کړه او ګټه دې یې ونه کړه نو دا کوشش کوئ چې ستاسو داسې یو کار ونشي چې په هغې باندې دین په هغې باندې ملا په هغې باندې مدرسه بدنام شي یو طالب یو مدرسه کې غلط کار وکړي او هغه مدرسې ته تاله ووالی شي نو چې په هغې کې 200-300 طالبان سبق وایي او هغه مدرسې ته تاله ووالی شوه دا ټول جرم یې په تا راغی نو هغه کار مه کوئ چې د هغې جرم او د هغې نقصان په تا راشي په ځای د اجر او په ځای د ثواب جذبات الله خوند کوي چې هغه د سوچ سره علم هغه خوند کوي چې چټاکه علم وي او من عقلي او چې من عقل نه وي من جذبه وي او چټاکه علم وي نو بیا په کټوای کې کېده او سر پې کېده او وړه پې پورې که چې اډوبار راونیسي د هغې نقصان وي او د هغې فایده نه زه تاسو ته دا یو درخواست کوم چې مرکز ته ګورئ او چې د مرکز نه درته څه ویلی شي نو په هغې باندې عمل کوئ او په هغې ځای تاسو ته به خیر رسي تاسو ته به فایده رسي ستاسو جولای کې به خیر راځي ملا په مرکز تلی
یو زما شاگرد بی ملا بی مدرس بی خطیب بی احترام او قدر کوي خو دې ته ګورئ چې د مرکز سره تړلی دی او که نه نو چې د مرکز سره تړلی نو ښه احترام او قدر کوي او کله چې د مرکز خلاف یا د مرکز باره کې خبرې کوي یا روانې کوي نو داسې ته مخ واړو چې لګاډو پېژنې یې نه دا نه چې تا ته یو کتاب لویلی او سبا له مرکز دیری او تلمیذ پلان او تلمیذ پلان او تلمیذ پلان دې سره په جماعت کې افتراق راځي مه تلمیذ طیب لیکه او مه تلمیذ بل لیکه او مه تلمیذ بل لیکه پنځپیری ځان سره لیکه چې نور څیزونه دي پخوا به طالبان وي موږ پنځپیریان وي سنو اوس طالبان یو ورځ به یو کس سره یو میاشت تېره کړي نو دی به تلمیذ پلان شي او زاړه استادان به هیر شي دوه ورځې به یو کس سره تېر کړي نو نن سبا خو د میډیا زمانه ده کور کښېني د نور کار نه او داسې څیزونه ورکړي چې د هغې د وجې جماعت هم بدنام کړي او جماعت کې هم افتراق او اختلاف پیدا کوي اروانې پیدا کوي څوک به د جماعت هم نه وي خو جانډه به د جماعت لګوي په خپل پیج باندې نوم به اشاعتي ولیکي او کار به بل څه کوي موږ د هغې نه یو ذمه دار موږ د خپلو ذمه دارو پیجونو ذمه دار یو چې زموږ پیج د ابوالیمان محمد طیب په نوم یوټیوب د مولانا محمد طیب په نوم باندې نو موږ د هغې ذمه دار یو زموږ د وحدت پیج دی وحدت المدارس الاسلامیه موږ د هغې ذمه دار یو موږ د خپلو طلباو د مدارسو ذمه دار یو چې موږ هغوی ته سمه لار وښیو موږ د مېلمنو احترام او قدر کوو کوم مېلمانه چې راغلي دي د هغوی به هغسې عزت نه شي رسن چې پکار وي خو ګڼه دا مجبوري ده زموږ او څه د دې طالبانو مینه هم کله کله بیا داسې چې د مېلمه له هم ټېلې ورکوي ځان رامخکې کوي نو تاسو طلباو ته هم دا درخواست کوم موږ خو دا تقریبا 50 ورځې یو بل ولیده لاسونه مې لاو شو ګړې بړې وشوې خبرې اترې وشوې نو نن او سبا مېلمنو له موقع ورکوي خیر دی زمونږ او ستاسو مینه دا زړیږي نه دا زم نه کوي دا چې څه ده دا نوره زیاتېږي او الله دې نوره هم زیاته کړي هغه خلکو ته دعا کوي چې هغوی دې مرکز ته مرکز وایي د دې مرکز سره تعاون کوي امداد کوي مالی امداد کوي جانی امداد کوي لسانی امداد کوي نو هغوی ته په دروند نظر باندې ګورئ احترام او عزت یې کوي د مرکز سره په دروند نظر باندې دې ته ګورئ او د دې سره خپله مینه کوي اخر کې زه یو دوه اعلانونه کوم یو دا چې موږ به انشاءالله وړه دوره په 13 تاریخ شروع کوو او په 21 تاریخ د اتوار ورځ راځي زه به اختتامي درس کوم وړه دوره سکال په 13 تاریخ د دې میاشتې اپریل په 13 تاریخ به زه شروع کوم او په 21 تاریخ د اپریل زه به ختموم پوره یو سرکل تیر شو ما چې لومبای دوره شروع کړې وه د شیخ القرآن د وفات نه بعد نو 12 تاریخ د اپریل په 12 اپریل 1987 کې ما دوره شروع کړې وه ګرمي راغله تېره شوه جمع راغی تېر شو بیا ګرمي راوس بیا جمع را روان دی نو بیا هغه ټیم له دوره واله نو په 12 مې شروع کړې وه په سن 1987 کې لویه دوره او څه کال به په 13 تاریخ د اپریل وړه دوره شروع کوم او په 21 تاریخ انشاءالله د اتوار پر ورځ به ختم کوم اته ورځې به درسي په 9 ورځ باندې به زه ختم کوم دویم دا چې
چې وحدت المدارس بورډ چې نو هغې سره چې څومره مدارسو الحاق دی نو د هغې دپاره د متوسطې کم عصري نصاب چې دی د هغې کتابونه دي د متوسطې عصري کتابونه د هغې بندوبست منګه کړی دی نو ټولو محتممینو ته دا اعلان کوم چې هغوی به چې د هغوی څو سیټه پکاري نو هغه به موږ هغوی له مفت ورکوو انشاءالله خو هغه به چې کله موږ وړه دوره شروع کړو نو د 13 تاریخ نه تر 12 تاریخ پورې چې د کومو محتممانو ضرورتي او هغوی په خپلو مدارسو کې متوسطه پړاوی عصري نصاب پړاوی نو د هغې لپاره مکمل سیټونه که د هغې 15 سیټه پکاري که د هغې 10 سیټه پکاري نو محتممان به په خپله راځي یا به ناظمان د مدرسې رالیږي یا به مسئول د علاقې راځي نو چې د هغې څو سیټه پکاري موږ به له مفت ورکوو د هغې به 1 روپۍ نه الو هغه هغې ځان له دغه کوي موږ به سکالې په مدرسه کې یو پیریډ د علم طب لولو هغه موږ ګورو چې هفته کې 2 پیریډ کو یا 3 پیریډ کو یا 1 پیریډ کو هغه نصاب ته به موږ ګورو چې په صحیح طریقه باندې هغې ته علم طب ومښودلی شي او مخکې چې ما کوم اعلان کړی د طلباو دپاره د ملګرو دپاره چې هغوی موږ سره الحاقي نو د هغوی دپاره ما الحاق دغه کارونو چې کړی د 3 میاشتو د ټریننګ نو انشاءالله د اختر نه بعد د هغې به موږ انتظام کوو او زه هغې کې شروع یم چې په هره علاقه کې کوم اوکیشنل کالجونه چې هغوی سره خبره برابر شي نو د باجوړ طلبا به د باجوړ په اوکیشنل کالج کې ټریننګ کوي د ثوابای طالبان هغه به د ثوابای په اوکیشنل کالج کې ټریننګ کوي د بل ځای هغه به د بل ځای په هغه کالج کې کوي په هغې کې به له زه انتظام انشاءالله کوم او بیا هم دا اراده ده چې آینده کې که الله توفیق راکړه او د ملګرو تعاون او مرسته وي نو بیا به انشاءالله موږ خپل ځایونه کالجونه جوړو او بیا به په هغې کې ټریننګ ورکوو خو ابتدایي دور دی نو انشاءالله په خپل خو به زه تاسو دروم تاسو به دعا کوئ او ما سره به مرسته کوئ او ملګرتیا به کوئ زه صاحب ثروت ملګرو ته هم وایم چې حکومت هغه یوازې په خپل طاقت نه چلیږي بغیر د تعاون د خلکو نه یو اداره په خپل طاقت نه چلیږي نو یو مدرسه او یو تنظیم هغه په یو تن نه چلیږي نو زه تاسو ته دا وایم ملګرو ته وایم که تاسو پکې موږ سره مرسته او تعاون کوئ نو موږ به خوشحالېږو او که تاسو نه کوئ نو زه خو په درونو نشم ګرځېدی خو به چې څومره زما د وسه وي انشاءالله هغه به کوم او چې ستاسو دعایي نو هر څه به الله سرته رسوي الله دې تاسو له چې کوم طلبا دي کوم عوام ملګري دي کوم زنانه دي کومې طالباتې دي زموږ بچی دي چې څومره دې ځای ته راغلي دي الله دې هغوی د علم نافع نصیب کړي او الله دې هغوی کورونه د خوشحالو نه او د برکتونو نه ډک کړي الله دې ستاسو کورونه د خیرونو او برکتونو نه ډک کړي څومره بیماران دي دعاګانې غوښتي دي الله دې هغوی ته شفای کامله ورکړي څومره ملګري مشران هغه وفات شوي دي الله دې د هغوی قبرونه منور کړي او الله دې ورله جنت الفردوس ورکړي زما د رشتې خلک چې څومره وفات شوي دي الله دې د هغوی ټولو قبرونه منور کړي زه د یو یو نوم نشم اخیستی خو ټولو له دې الله قبرونه منور کړي او دا مرکز دې الله همیشه دپاره آباد لري دا ستاسو مرکز دی دا ستاسو کور دی دا ستاسو ځای دی زه تاسو ته د پلار په ځای یم د رور په ځای یم انشاءالله زه به هم در سره بېایماني نه کوم خو تاسو به هم را سره بېایماني نه کوئ
کلک به ولاړې وعده ده که انشاءالله د یو بل مرسته وکړو او دا جماعت او دا مرکز به نور مخکې بیایو. الله دې زمونږ ټولو نه رضا شي او الله دې زمونږ خاتمه په ایمان باندې کړي او الله دې موږ سره هو د دنیا نه بولي چې قیامت کې حضرت شیخ ته ملامته نه یو، قیامت کې موږ ملامته نه یو. الله دې زمونږ هغه اعمال څرګند کړي، زمونږ رب پې زمونږ نه رضا شي. ما چې کوم آیاتونه لوستي نو هغې کې هم الله وی والذین تبعتهم ذریتهم بإیمان، هغه کسان چې د هغوی اولاد د ایمان په سبب د هغوی تابعداري وکړه الحقنا بهم ذریتهم، د هغوی اولاد به هغوی سره یو ځای کړو په جنت کې. وما علتناهم من عملهم من شیء، او د مشرانو د عمل نه به کمې نه کوو، دله به په دې تابعدارۍ باندې اجر ورکړو او د هغوی سره به یو ځای کړو. الله دې موږ د دې آیاتونو مصداق وګرځوي او الله دې زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. الله دې موږ مخلوق ته نه محتاجه کوي او الله دې موږ سره کوونکي، الله دې موږ د حرامو نه وساتي، الله دې موږ د غلطو کارونو نه وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. او سبا به ټولو ته اجازه دي، لاسونو ملاولو ته به ضرورت نه، صرف مهمانو به ملاویږي انشاءالله دعا نه پس.